أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين وإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. इस आयत का तर्जुमा यह है कि उन लोगों की मिसाल जो अपने अम्वाल अल्लाह की रज़ा चाहते हुए और अपने नफूस में से د دغه آیت ترجمه دا ده چې د هغه خلکو مثال چې خپل اموال دې لپاره خرج کوي چې د خدای پاک رضا ترلاسه کړي او خپل نفوسو کې ځینو له ثبات ورکړي د هغه باغ په شان دی چې یو اوچت ځای کې وي او که تیز باران پیوشي نو د هغه میوه څو چنده وي او که تیز باران ورته ونه رسي نو پر خبر لپاره کافی شي او خدای پاک چې څه تاسو کوئ هغې باندې یو جبر نظر لري. په دغه آیت کې خدای پاک د مؤمنانو د خدای پاک په لاره کې د خدای پاک رضا لپاره د خرج کولو د حالت نقشه راکاږلې ده. دا هغه خلک دي چې د خدای پاک په لاره کې دې لپاره خرج کوي چې یو خدای پاک حکم دی او د هغه په لاره کې په خرج کولو د خدای پاک رضا او خوشنودي ورته ترلاسه شي. او بل بیا دا چې په دې خپل کام او خپل مقصد مضبوط کړي. په دې زمانه کې د اسلام د تعلیم او د تبلیغ د خورولو کار حضرت مسیح موعود علیه السلام ته سپارل شوی دی او د هغوی د منونکو هم دا فرض دی چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د میشن پوره کولو لپاره خپل ژوند خپل مال او خپل وخت قربان کړي. په هر زمانه کې او په هر کام کې چې کوم نبیان راغلي وو هغوی خپل منونکو ته د مال د قربانۍ تلقین کولو او حضرت مسیح موعود علیه السلام هم دا فرمایلی دي چې تاسو ته پکار دی چې د دین خدمت لپاره د دین په لاره کې د خپل د مال څخه برخه ورکړئ. عمله حقیقي ایمان معلومیږي او مؤمن یقینا د دین له خاطره د مال قربانۍ کوي او د دغه قربانو مقصد په چا احسان نه وي بلکې دا خواهش وي چې زموږ خدای دې څرنګه موږ نه خوشحاله شي، موږ نه راضي شي او زموږ نفس ته د ثبات ملاو شي
او مونږ په خپل ایمان کې او په یقین کې مضبوط شو او زمونږ کام دی ترقی وکړي او تر کومه حده چې ممکنه ده نو په خپل مال د مونږ چې کم کمزوري دی هغه مضبوطه کو او د کم مقصد لپاره مونږ د دغه زمانه امام او د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د رښتونی غلام بیعت کړی دی هغه مقصد ترلاسه کوونکی د مونږ شو نو داسې خلک د خپلو نفسانی سوچونو نه بالا سوچ کوي او د دې نفس تیله د قربانۍ کولو او د خدای پاک د رضا د ترلاسه کولو طرف ته د دې پام ګرځي او بیا هغوی د قربانو اعلی معیارونه ترلاسه کوي یا د ترلاسه کولو کوشش کوي او بیا خدای پاک هم د داسې خلکو قربانۍ قبلوي هغوی باندې خپل فضلونه کوي هغوی ته خپل فضلونه بخي خدای پاک زموږ د زړونو د حل نه خبر دی او زموږ نیتونو نه خبر دی نو ځکه هغه دا نه ګوري چې چا لویه قرباني کړې ده یا وړه لږې پیسې ورکړې دي یا زیاتې بلکې خدای پاک خو د نیتونو مطابق اجر ورکوي نو ځکه په دغه آیت کې خدای پاک فرمایلی دی چې د خدای پاک له خاطره چې کم خلک خرج کوي د هغې مثال د هغې دا دو مثالونه وي یعنی وابل یعنی داسې باران چې غټې کترې وي او بل تل یعنی لږ چې کم باران وي بالکل لږې کترې چې وي یا پرخې په شان نو چې کم تن زیات کشایش لري نو هغه د دین له خاطره ډېر خرج کوي یا کولی شي خو یو غریب تن هم دا حسرت لري دا خیال ورته راتلی شي چې دا مالدار خو خرج کوي لګیا دی او د مال په قربانۍ کې مخ په وړاندې روان دی او د ډېرې پیسې ورکوي او د خدای پاک رضا ورته ترلاسه کېږي لګیا ده او د هغه قرب ورته ترلاسه کېږي یا کوشش کوي لګیا دی چې قرب ورته ترلاسه شي یا قرب ورته ترلاسه شي او ما سره خو پیسې لږې دي نو زه څنګه د دې برابري کولی شم نو خدای پاک فرمایي چې لکه څنګه چې یو زرخیزه ځمکه وي هغې ته که لږ باران یا پرخه ورسي نو هغې ته فایده کېږي نو همدغه شان نو داسې چې څوک کشایش لري د هغې لږه قرباني هم د تل درجه لري او چې کومه لږه قرباني ده هغه هم میوه راوړو کې به څه کم کردار نه لوبوي د قربانۍ میوه خو خدای پاک ورکوي هر عمل ته د هر عمل میوه د هر عمل نتیجه خدای پاک ورکوي نو بیا خدای پاک ستاسو د حالاتو نه خبر ده هغه ستاسو نیتونو نه خبر دی نو که تاسو قربانۍ لږې وکړئ نو هغه به دغه نتیجه به هم دغه میوه به هم 2 چنده بلکې هغې نه به هم زیاتې وي په یوه موقع رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی وو چې نن یو درهم په 1,00,000 درهمو باندې سبقت یوړو صحابه ورته عرض وکړو چې یا رسول الله دا څنګه وشو نو هغوی ورته فرمایلی وو چې یو تن و چې ورسره 2 درهم وو نو په دې کې هغه د 1 درهم قرباني ورکا او یو بل تن چې ورسره بې شمېره دولت او جایداد و او هغې کې هغه 1,00,000 درهم قربان که نو د هغه 1,00,000 درهم چې کم وو د کم چې هغه قرباني وکړه نو هغه دغه د دولت په مقابله کې ډېر کم وو نو خدای پاک خو نیتونو له میوه ورکوي
نیتونو نتیجه روباسي او هغه عمل نتیجه مخې ته راوړي چې په دغو حالاتو کې کیږي. د غریب امتثلیو فرمایله چې دا مه ګڼئ چې ستاسو د لږو قربانو څه حیثیت نشته، بلکې دا لږې قربانۍ هم که یو خوا ستاسو ایمانونه مضبوطوي نو ورسره د جومات د مضبوطۍ هم سامان پې کیږي او د خدای پاک له خاطره په یوه جذبه چې کومې قربانۍ ورکړې شوي وي هغه د خدای پاک فضلونه راکاږي. خدای پاک زموږ په هر عمل باندې نظر لري، نو دغه مقصد همیشه موږ ته وړاندې ساتل پکار دی چې کم کار هم چې موږ کوو هغه به د خدای پاک د رضا له خاطره کوو. چې سوچ دا جوړ شي نو مله انسان د خدای پاک د فضلونو حقیقي وارث ګرځي. د حضرت مسیح موعود علیه السلام په زمانه کې خو زیاتره چې کوم د هغوی منونکي وو هغه غریبانان وو، خو قربانو کې هغوی دومره مخکې وو چې په یو موقع حضرت مسیح موعود علیه السلام د هغوی په تعریف کې دا فرمایلی وو چې زه دا ګورم چې په سوونو خلک داسې هم زموږ په جومات کې شته چې په بدن باندې لباس هم ډېر په ګرانه وي، ډېر په ګرانه هغوی ته صادر یا پاجامه میسر راځي او د هغوی څه جایداد هم نشته، خو د هغوی چې کوم لا انتها اخلاص دی او ارادت دی او مینه او وفا ده نو په هغې په طبیعت کې یوه حیرانتیا او تعجب پیدا کیږي. دا کم مینه ارادت اخلاص چې هغې نه وخت په وخت صادریږي یا چې د کم اثر د هغوی د مخونو نه عیان دي او هغوی په خپل ایمان کې داسې پاخه او د یقین په یقین دومره رښتونی او د صدق و ثبات په لحاظ داسې مخلص او باوفا وي چې که د مال او د دولت د بندګان چې کم دي او د دنیا د لذتونو چې کم شوقین خلک دي که هغوی د دغه خوند نه خبر شي نو د دې په بدل کې به د هر څه ورکولو له تیار شي. بیا د یو ځای کې فرمایي چې موږ زه دا ګورم چې دغه د جومات په اخلاص او په محبت کې ډېره نمایانه ترقي کړې ده. ځینې وخت د جومات چې کوم اخلاص مینه او د ایمان جوش ګورم نو په خپله زه هم حیرانېږم او ان تر دې چې دشمن هم په دې حیرانه دي. نو وفا اخلاص کې ترقي او د ایمان د جوش غیر معمولی معیار داسې دی چې د دې عملی اظهار نن هم د حضرت مسیح موعود علیه السلام د جومات په خلکو کې موږ ته ښکاري، بلکې په اخلاص او په وفا کې ترقي په نومبینو کې هم تر دې حده ده چې لا د هغې تربیت لږه موده تېره شوې ده خو انسان ورته حیرانېږي چې په دغه لږه موده کې دوی دومره ترقي وکړه او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د رښتوني غلام سره د مینې تعلق او خلافت سره وفا او د اخلاص معیار داسې دی چې لکه څنګه حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایلي چې دشمنان هم ورباندې حیرانېږي چې دا څه څیز دی چې په دې کې دومره تبدیلي پیدا کړې ده. دا یقینا د خدای پاک خاص فضل دی په دوی چې کم خدای پاک د دوی نیک طبیعت او سعادتمندي چې لیدلې ده نو په دې باندې فرمایلی دی او د دغه نیک طبیعت او د نیک فطرت او د بیعت د حق پوره کولو اظهار او د وخت د خلیفه سره د وفا د تعلق اظهار د دغه خلکو د قول او د فعل نه ظاهریږي. نن چې دنیا په مادیت کې ډوبه پرته ده دا خلک د مال قربانۍ کوي او په دې کې د یو بل نه د مخکې کېدو کوشش کوي دې لپاره چې د خدای پاک رضا ترلاسه کړي، ځکه چې دوی ته دا ادراک ترلاسه شوی دی چې د خدای پاک د رضا د ترلاسه کولو یوه ذریعه د خدای پاک په لاره کې خرج کول هم ده. نو څوک دی چې نن دغه جومات چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام په ذریعه د خدای پاک د لوزونو مطابق قائم شوی دی د دې باره کې دا وویلی شي
چې دا کمزوري کیږي لګیا دی. دا جماعت خو جوړ شوی دی لپاره دی چې دا به وده کوي، ترقي به کوي، او د دشمنانو یو وار به هم د دې سره څه بدونه کړی شي. نو د خدای پاک په فضل دا وده کوي لګیا دی دا جماعت. او د مال د قربانۍ ذکر روان دی. نو په دغه حواله به حضور فرمایي زه یو څو واقعات به وړاندې کړم چې څنګه خلکو قرباني کړې ده او دی په دې خپل د ایمان او د یقین اظهار کوي، او بیا څنګه خدای پاک هم د هغوی ایمانونو ته څنګه ثبات بخښي. د سیرالیون د افریقې یوه علاقه ده، ډېره یوه لرې علاقه ده. پای کې یو تن دی، د هغه باره کې د هغه ځای چې کوم مقامي مشنري دی هغې بیانوي. په دوره تللی و، د میاشت اخر وه. نو د هغه ځای د جومات خلکو ته د وقف جدید طرف ته دوی د هغې پام ګرځولی و. خلک په جومات کې موجود وو، نو د هغوی پام دوی دې طرف ته ګرځولی و. نو د هغه ځای امام شیخ عثمان چې کمې پیسې جمع کړې وې د چندې لپاره، او هغه یې ورکړې. دا یې وویل چې مونږ خپله واده پوره نشو پوره کولی، او زموږ د زړه دا خواهش دی چې مونږ خپل چې کوم مونږ هدف ورکړی و او کوم لوزونه چې مونږ کړي وو هغه پوره کړو، خو دا وخت د دې هیڅ ذریعه وسیله نشته. بهرحال هغوی معلم ته وویل چې دعا د لپاره وکړئ، او لوکل مشنري بیانوي چې موږ چې دعا وکړه نو ټولو په اوچت اواز امین ویلي وو. وایي بیا زه واپس په موټر سایکل کې ناستم او مشن هاوس ته راغلم. وایي لا زه رسېدلی وم چې هماغه امام فون ما ته راغلو چې زه تاسو سره ملاوېدو لپاره مشن هاوس ته را روان یم. نو زه ډېر حیران شوم چې زه خو د هغه ځای نه راغلی یم او اوس دا فون هم راغلو. نو هغه مقامي چې کوم امام هغه ما راغلو، نو دا وایي چې کومه دعا چې مونږ کړې وه نو د هغې اثر دا و چې لږ ساعت پس ته زما یو خپلوان راغلو او جیب کې لاس واچولو، هغه 1,00,000 لیون مال زما په لاس کېښوده او په یوه معامله کې ماته د دعا لپاره ووایي. نو ما چې دا وکتل نو ما هم هلته د الله اکبر نارې لګول شروع کړې په اوچت اواز. نو هغه ډېر حیرانه شو چې دا په تا څه وشو. نو ما ورته وویل چې زمونږ یوه واده وه د وقف جدید د چندې، په هغې کې څه پیسې پاتې وې او مونږ یې اوس دعا کړې وه، فارغه شوي وو چې خدای پاک ته راولېږلې او دا پیسې ما لپاره راولېږلې. او هغه امام شیخ عثمان هغه ټولې پیسې چې 1,00,000 لیون وو هغه په فوري طور هغه راغلو په وقف جدید کې په چندې کې جمع کړې. دا پیسې د هغې په لحاظ ډېرې زیاتې وې، زمونږ په لحاظ خو دا ډېرې لږې پیسې جوړېږي. که دا بدلې کړي نو صرف 6.5 پاونډه پې جوړېږي، خو د هغې لپاره دا یوه ډېره لویه قرباني وه چې د خدای پاک فضلونه جذب کوي. چې څومره پیسې ورته میلاوي شوې نو دا د هغوی اخلاص و چې خپل ضرورت لپاره ځان لپاره هیڅ کې نه، خو په فوري طور هغه ټولې پیسې جمع کړي. دا هغه مثالونه دي، عمده هغه مثالونه چې چېرته 1 درهم په 1,00,000 درهم باندې سبقت ورته میلاو شي. یقینا خدای پاک په هغې باندې به د خپل د مینې نظر کړی وي. او بیا دا ګوري چې دا د قربانۍ معیار په یو ځای کې نه او په سړو کې نه، په ښځو کې هم ښکاري. چاډ یو ملک دی، د هغه ځای مبلغ وایي دلته هم د خدای پاک په فضل ډېر لوی د جومات مخلصان پیدا کېږي لګیا دي. اکثریت دلته د نوموبایونو دی او یوه ښځه ده ام هاني، هغې 80,000 فرانک د وقف جدید واده کړې وه، خو انتظام ونه شو. نو هغوی سره یو اوښ و، هغه اوښ هغوی په 1,80,000
کې خرڅ کو او د وقف جدید چندې په ورکا او چې کوم پیسې ورسره باقی بچو هغه هم ځان سره کې نه خو د بلکې هغه په مختلفو چندو کې ورکي بیا ټوګو یو بل ملک دی الته یو احمدي دی ابراهیم هغه د خلکو سروي سرای ګډې بيزي او چې سم چې ورته ملاو شي نو د خپل حساب نه ډیر زیاته قرباني کوي هغه وعده کړي او وعده پوره نه کړی شو نو جوخت یو سین دی نو سین شګه خاصلی کېږي نو هغوی بیا دا کړو چې د شپې به مزدوري کوله د شګې هغه ټرکونه به ډکول او دې نه ورته چې کومې پیسې میلاوې شوې نو هغه د وقف جدید په چنده کې ورکړې ولې دومره محنت کړی و او بیا دا چې د دومره محنت نه پس دا هیڅ پیسې هم ځان دپاره کې نه ښوده بلکې هغه صرف د خدای پاک د رضا ترلاسه کولو لپاره صرف دې لپاره چې د خدای پاک رضا ورته ترلاسه شي اوس دوی ته دا ادراک ترلاسه شوی دی بیا د ښځو د سړي یا د مشرانو د لوی عمر مشرانو دا سوال نه دی بلکې ایله چې کوم زلمی هلکان دي د هغه ماشومان هم دا حل دی بیلیز د وسطي امریکې یو ملک دی د زرګاو میلو فاصله د دې ځینه هلته یې چې د وخت خلیفه نه دی تللی ټول نوي احمدیان دي خو سوچ د هغوی یو دی د افریقې سوچ وي یا د امریکې یا د جزایرو یا د ایشیا یو سوچ دی عمده هغه انقلاب دی چې حضرت مسیح موعود علیه السلام پیدا کړی دی نو یو واقع دا ده چې یو ماشوم دی چې د 14 کالو دی او هغه د تحریک جدید چنده ورکه نو د هغه ذکر ما وکړو نو په دې خلکو هغه له مبارکۍ ورکې او د کینیډا نه ورته چا $200 په تحفه کې ولېږلې چې دا تا قرباني کړې نو زما له طرفه دا انعام دی نو هغه ماشوم هل وګورئ چې د 14 کالو دی او که دلته وي نو فوراً به د ګیمونو په بیه اخیستو شوق به پیدا شوی وي خو هغه وی چې ما خپل سوشل سیکیورټي کارت جوړاوه نو د هغې لپاره زما $30 پکار دی نو ځکه $30 خو ما کېښود ځان سره باقي چې کم $180 دي دا زه بیا په چنده کې ورکوم د غریبې کورنۍ دا الګ دی هغه ته هم ویلی شو چې دا پیسې ته ځان دپاره کې د خپل خرچ لپاره اصرار هم ورته وکړی شو خو هغه په خپله ډېر په اصرار باندې هغه پیسې په چنده کې ورکړي نو دا وی دین په دنیا باندې مقدم کول خدای پاک دیو کې چې دا سوچ دی په دغه ماشوم کې همیشه قایم وي او د دنیادارۍ د دغه ماحول نه د خدای پاک دا ماشوم بچو ساتي بیا جمیکا یو بل ملک دی الته یو خادم دی یاسین صاحب دغه ماشوم نامه دانیال ده او دا چې کوم ذکر زوس کوم د هغه نامه یاسین ده مدیره سه بیروزګاره وو په کوڅو کې به واړه واړه څیزونه خرڅول ټافیانې چاکلیټونه وغیره او په دې به ګزاره کوله خو په دغه حال کې به فکر به ورته دا و چې زه به د مال قرباني کوم د وقف جدید د چندې ما لوس کړی دی او کال ختمیږي لګیا دی اوس هم ما سره نشته آخر یو ورځ هغه ماښام بالکل د دسمبر په آخر کې مشنري له راغلو او ورته وی چې نن
ما $400 جمیکن ډالر ما ګټلې دي او 50% زه دې نه روباسم. نو زه اوس په دې کې چې کوم $100 دي هغه زه د وقف جدید چنده ورکوم. بیا د یو غریب ملک د احمدي د اخلاص او د وفا او د خدای پاک د رضا او د هغه مینه جذب کولو یو غیر معمولی مثال وګورئ. خلک وایي چې دا بې تعلیمه خلک دي، غریبانان دي، خو دا خلک د تعلیم یافته خلکو نه زیات د دین ادراک لري او د زړه نه مالدار دي. ګینی کناکري ملک دی، مبلغ انچارج وایي چې د وقف جدید د مالی کال په آخري اشره کې د وقف جدید اهمیت او د دې په برکتونو ما خطبه ورکړه او چې کوم حضور فرمایي ما چې کوم خطبه ورکړې وې مختلفې د هغه اقتباسات وړاندې کړي وو او د جمعات تلقین وکړو او پام یې ګرځولی و د مال د قربانۍ طرف ته. نو د خطبې په ختمېدو یو ډېر غریب خو ډېر مخلص احمدي موسی صاحب د خپل جیب نه په دغه په جیب کې چې څومره پیسې وې تقریبا 2,18,500 فرانک د ګینی هغه یې روباسل په وقف جدید کې ورکړه. ما ترې تپوس وکړو چې دا خو ډېرې زیاتې پیسې تاسو ورکړې او 13 کاله هم ډېرې پیسې تاسو ورکړې دي، نو څه وجه ده؟ نو هغوی وایي چې زما په زړه کې د خلیفة المسیح دا خبره د لکه میخ ښخه شوې ده چې په یو زړه کې 2 مینې نشي پاتې کېدی، یا خو د انسان خدای سره مینه کوي یا بیا مال سره. عمده وجه ده چې کله ماته موقع ملاویږي نو زه کوشش کوم چې د عمل نه دې د اظهار وشي. وایي چې زما ایمان خو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په شان نشي کېدی چې د کور ټول مال د خدا پاک په لاره کې خرج کړی شم. خدا خو کولی شم چې په جیب کې مې څومره مال موجود وي هغه ټول د خدا پاک په لاره کې خرج کړم او د دعا خواستم کوم چې خدا پاک دې مال د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په شان ایمان دې راکړي. او دویمه لویه وجه دا ده چې کله نه ما د مال په قربانۍ کې برخه اخیستل شروع کړې ده نو خدای پاک مال د ایمان دولت هم راکړی دی او زما په ایمان کې اوس اضافه کېږي لګیا ده او زه په ځان کې یوه غیر معمولي تبدیلي ګورم. نو دا هغه سوچ دی او هغه ادراک دی چې ډېر په تعلیم یافته خلکو کې نه وي. بیا خدای پاک په ایمان کې د زیاتېدو سامان څنګه جوړوي دې باره کې یوه واقع ده بله. ګینی کناکري یو ملک دی، د هغه ځای یو مخلصه مالدار احمدي دی الحسن صاحب. هغوی وایي چې ما د چندې پیسې په لفافه کې واچولې او په خپل میز باندې مې کېښودې خو د مصروفیاتو په وجه مشن ته مې ونه لېږلې شوې. ناڅاپه راته یادې شوې نو ما هغه پیسې خپل ډرایور له ورکړې او مشن هاوس ته مې ولېږلو چې ورشه چنده ورکړه او زه په خپله څه کار لپاره بهر لاړم. نو دغه دوران چې کله زه بهر وم نو په ګاونډ کې یو دفتر هلته ورولګېدو، هغه بالکل وسوځېدو او ما ته فونونه راتلل شروع شو چې ستا په دفتر کې اور لګېدلی دی. نو زه ضرور رسېدم او بیا زما په زړه کې دا خیال راغلو چې څنګه ممکنه کېدی شي چې زه د خدای پاک له خاطره قربانۍ هم کوم. خو بیا ما د خدای پاک دا نشان وګورئ چې خدای پاک څنګه زما خیال وساتلو باوجود له دې چې دیوال زموږ یو و د هغه بل دفتر سره، خو زما دفتر بیخي محفوظه و او هغه وخت په دفتر کې د کمپنۍ ډېرې پیسې موجودې وې. 2 دفترونه هغې سره چې کوم جوخت 2 دفترونه هغه سوځېدلي وو خو د دوی دفتر محفوظه پاتې شو. نو ما ته فوراً دا خیال راغلی چې دا یقیناً د چندې برکت دی.
او ورسره علم هم دا خلک لري دا نه چې علم نشته دوی وایي چې زما خیال د حضرت مسیح موعود علیه السلام د دغه الهام طرف ته لاړو چې आग मेरे गुलाम बल्कि मेरे गुलामों की गुलाम है निदा और जमा और जमा द गुलामानुम गुलाम दे بهرحال چې دغه شان خدای پاک د حضرت مسیح موعود علیه السلام یو ادنا غلام د نقصان نه محفوظ وساتلو بیا یو واقعه د ګیمبیا امیر صاحب بیانوي وایي چې هلته د یو علاقه د هغه ځای د جومات معلم دی هغوی بیانوي چې زموږ د جومات یو ملګری دی سمبوبه صاحب هغوی چې کله زما خطبه واورېده د وقف جدید باره کې د تیر کال او د نوي کال چې کله اعلان وشو او دا واقعیات بیان کما نو هغوی 1500 ډالرسي ورکړه او دی وایي چې خدای پاک هغې باندې دومره فضل وکړو چې سږ کال د هغې فصل 2 چنده زیات و او واده د هغوی د 1500 ډالرسي وه خو ادایګي بیا هغوی د 1000 ډالرسي کړې وه او بیا هغې وایي چې د هغې چې کوم آمد و د زمیندارۍ نو په هغې باندې هغې چې کوم زکات و هغه د باجرې 10 بنډله ورکړی وو او سږ کال هغوی دومره هغې ته ګټه شوې چې هغوی 50 بنډله ورکړی وو همدغه شان په بمپلو باندې هم هغوی زکات ورکړی وو 2 بوره او چې کوم احمدیان په چندې کې باقاعده دي هغې وایي چې فصل د مخکې نه بهتره شوی دی او غیر احمدیان هم دا وایي چې په جومات کې سخت خبره داسې ده چې کله هم د دې خلک د خدای پاک په لاره کې خرج کوي نو د هغې فصلونو پیداوار ډېر زیات شي بیا صرف د امریکې یا د ځینې غریب ملکونو احمدیانو مباین نه دي بلکې د مالدار ملکونو چې کوم مقامي خلک دي چې ایمان ورته نصیب شوی دی د هغوی د قربانو مثالونه هم شته د جرمني مبلغ لیکي چې زموږ یو جومات رویډرزهایم کې د چندې تلقین شوی و چې هغوی د چنده زیاته کې خپل چې کومه کمی د هغه د ختم لرې کړي نو د هغه ځای د جومات چې کوم صدر د هغې اهلیه د جرمني ښځه ده او ډېره مخلصه ده نو هغوی چې ورته ووایي چې موږ دا غواړو چې دغه جومات چنده دې زیاته شي او دا د هم ښه چنده ورکوونکي جوماتونو په فهرست کې شامل شي نو هغوی 19,000 یورو هغه جرمن چې کومه نومبایه حضور فرمایي چې نومبایه خو نه ډېره موده شوې ده چې آمدې شوې ده خو هغې 19,000 یورو ورکړو دا وایي چې زه دا پیسې ما د ګاډي اخیستو لپاره ایښې وې خو زما زړه کې دومره جوش پیدا شو چې زموږ د جومات نامه د وخت د خلیفه مخې ته راشي نو ځکه زه دا په چندې کې وړاندې کوم چې د خدای پاک رضا دې ما ته ترلاسه شي بیا هم د جرمني نه یو طالب علم دی هغوی د 500 یورو واده لیکلی وه نو مور پلار ورته وایي چې ته به دا څنګه ورکړې نو هغې وایي چې په څرنګه به ورکړمه او چې د دې جواب د خدای پاک له طرفه داسې راته فوراً میلاو شو چې د یوې هفتې دننه د یونیورسټۍ نه ماله یو فون راغلو چې موږ 40 طالب علمان منتخب کړي دي چې د یونیورسټۍ له طرفه به ورله وظیفه ورکړي کېږي نو خپل اکاونټ نمبر موږ ته راولېږه چې تا ته د وظیفه راواستولی شي چې 1000 یورو دي نو یو خدای پاک ماله 2 چنده زیات
راکا. بیا د انګلستان هم یو مثال دی. زمونږ معلم بیگ صاحب دی، د وقف جدید په هدف کې څه کمی پاتې شوی و، اضافي ادایګي هم شوی و، خو بیا هم څه کمی و. نو وی چې بله ورځ چې وی د چې ما وی کمی کړو، نو وی مخکې خو د لوکل کونسل له طرفه یو خط راته میلاو شو چې ډېرې پیسې رانه غوښتلې شوې د سروس چارجز په حواله، او لا ما دا سوچ کولو چې د وقف جدید له طرفه یو پیغام میلاو شو، نو ما مخکې د وقف جدید چنده ورکړه، او بیا په بله ورځ د کونسل خط راته بیا میلاو شو، معذرت پکې شوی و. هغوی لیکلي وو چې موږ کم خط درلیږلی وو، د پیسو د مطالبې په غلطۍ موږ رالیږلی وو، او د ایډجسټمنټ نه پس ته به موږ له نه راکې بلکې موږ به تاله پیسې درکو. او وی چې کومې پیسې هغوی ما له راکې، نو هغه د وقف جدید چې کومه چنده ما ورکړې وه د هغې نه 10 چنده زیاته وه. نو دغه شان خدای پاک په ایمان کې د مضبوطۍ لپاره ځینې وخت په خپله داسې واپس کړي. بیا په فوري طور د بخښنو یو مثال د هندوستان دی. د وقف جدید د مالی کال په اختتام د یادګیر جماعت انسپکټر صاحب وایي چې زه دلته ورسېدم، نو د خلکو پام ګرځولو لپاره یو خادم لاغوتلی وو، او د وقف جدید چنده ورکولو باره کې خبرو وکړه. نو هغې ورته وویل چې دا وخت ما سره صرف زما په جیب کې 1500 روپۍ دي چې چا له ورکولو لپاره مې ایښي دي، او ډېر ضروري دي دا ورکول، او تاسو اوس د وقف جدید چنده غواړئ، نو زه سوچ کوم چې زه به څه کوم. که تاسو له چنده در کوم، نو بیا به هغه تل نه پیسې څنګه ورکوم، او لا به د پیسو نور انتظام په فوري طور نه کېږي. خو بهرحال هغوی وویل چې هېڅ خبره نه، زه به چنده ورکوم، او 1500 روپۍ هغه په چنده کې ورکې ولاړو. بله ورځ د سکرټري وقف جدید سره د هغوی دکان ته زه لاړم ملاقات لپاره، نو هغوی د خپل د جیبونو نه پیسې راوباسلې او بهر یې کېښودې، نو د پیسو یو ډېری هلته جوړ شو، او هغې دا وویل چې پرون چې ما چنده ورکړه او کور ته ورسېدم، نو ما ته ځینې داسې ځایونو نه پیسې راغلې، او اوس هم ډېر زر روپۍ ما سره موجودې دي چې مخکې نه میلاوې دي، خلکو ورکولې، د خلکو په ذمه مې خو ورکول هغوی نه. دغه شان خدای پاک بیا برکت ورله ورکړو. بیا مالداره خلک دي چې د دنیا په نظر کې خو دومره مالداره نه دي، خو په جماعتي لحاظ دي. نو د کیرولای یو تن دي، هغې 10 لکه روپۍ چنده کې ورکړې وې، او د هغې اهلیه عیسایت نه احمدیت ته راغلې ده، او په دعاګانو کې په منځونو کې ډېره دلچسپي اخلي، ډېره مخلصه ده، موسیم ده، بلکې دواړه ښځه خاوند موسیان دي. نو موږ چې د هغې کور ته لاړو، نو د هغې اهلیې 15 لکه روپۍ په چندې کې ورکړې، چک یې کټ کړو. نو انسپکټر ورته وویل چې ستاسو خاوند مخکې نه 10 لکه ورکړي دي، نو تاسو یو ځل بیا ورکوئ لږ. نو هغې جواب ورکړو چې موږ ته چې کم نعمتونه میلاو شوي دي، هغه د چندو په برکت میلاو شوي دي، نو ځکه زړه زموږ دا غواړي چې بار بار چنده ورکړو، د دې په برکت زموږ تجارت ته ترقي میلاویږي لګیا ده، نو ځکه به موږ چندو نه به هیڅ نه رستو کېږو. بیا د مالی مبلغ لیکي چې په کای ښار کې موږ د جماعت په ریډیو د مال د قربانۍ او د وقف جدید اهمیت او د دې مقاصد په موضوع باندې پروګرامونه کړي وو، او دې نه پس ته وایي چې موږ د جماعتونو دوره وکړه، نو ټولو جماعتونو د توفیق مطابق په د مال قربانۍ کې څه نه څه وړاندې کړي وو.
یو نومبای وی چې کله چې ما د چندې تحریک باره کې واورېده نو ما سره نقدې پیسې نه وې چې ما د خدای په لاره کې وړاندې کولی شي. نو ما فیصله وکړه چې زه به ضرور خپل له طرفه جومات له څه نه څه ورکوم او د نورو نه به رسو کېږم نه. نو زه بیا ځنګل ته لاړم، هلته نه ما ډېر لرګي مې اوچ لرګي مې راجمع کړه، راغونډ کړه او د دغه لرګو نه ما دغه لرګي مې سکاره کړه او بیا خپل کلي ته راغلم. او چې کله د جومات وخت په دوره تللی و نو هغوی ورته د سکرو 20 بوره په چنده کې وړاندې کړې. سم چې د هغه غریب ته نه کېدی شو هغه وکړه. نو بهرحال په دغه لحاظ دا 50,000 فرانک وو. زه ډېر خوشحاله وم چې ما هم د مال قربانۍ کې برخه واخیسته. بیا د پولنډ یو تندي هغې لیکي چې د کال په آخر کې مربي صاحب د وقف جدید د چندې تحریک وکړو. نو هغه وخت ما سره تقریبا 100 زلوتي وې، دا د پولنډ کرنسي ده. نو هغه ورځ د قادیان جلسه وه، 26 تاریخ و. زما حضور فرمایي چې زما چې کوم خطاب و هغې اورېدل غوښته خو موبایل کې د هغې پیکج ختمېدو لګیا و. نو زما د زړه کېدو چې به اورم خو څنګه به اورم. بهرحال ما د 20 زلوتي پیکج وکړو او د 28 زلوتي په حساب سړي سر حساب سره ما د خپل د زیو د اهلیې چنده ورکړه او دا فیصله مې وکړه چې اوس باقي ورځو کې به موږ هېڅ نه اخلو او په کور کې چې کوم څیزونه موجود دي په هغې به ګزاره کوو. خو په زړه کې مې دا خواهش و چې که نورې پیسې وې نو نور چنده به مې ورکړی وی. نو ما چې دعا وکړه نو خدای پاک بیا خپل فضل وفرمایلو او د 28 دسمبر چې زه د کار نه واپس را روان وم نو یو ملګری مې و چې هغه راله 12 زلوتي پیسې د هغه په ذمه وې زما. نو هغه به وی چې ما ته نه یاد پاتې کېږي ځکه تاسو دا واخلئ. کور ته چې راغلم ما خپل اکاونټ وکتل نو په مختلفو ذریعو نه خدای خبر څنګه 1200 زلوتي 1290 زلوتي زما په اکاونټ کې راغلی و. ځکه چې په کومې فیکټرۍ کې د 3 کالو راڅخه ما کار کولو هغې هم چېرته اضافي پیسې موږ له نه وې راکړی. نو د وقف جدید د چندې په وجه دا پیسې زما اکاونټ ته راغلی وې. نو همدغه شان ما ته 1400 زلوتي میلاو شو او ما 300 زلوتي نور په چنده کې ورکړه. نو بیا د خدای پاک فضل داسې وشو چې زما زوی چې چېرته کار کوي دغه په تنخواه کې کال کې 1 ځل اضافه کېږي اکتوبر یا نومبر کې او په دغه کال اکتوبر کې 1 ځل دغه په تنخواه کې اضافه شوی وه خو په 31 دسمبر باندې 1 ځل بیا دغه په تنخواه کې نور اضافه وشوه. دغه خبره زموږ په ایمان کې نور هم اضافه وکړه. بیا د تنزانیا شانګه ریجن کې یو جومات دی، د هغه ځای نومباین دي چې ورو په مالي نظام کې شاملېږي لګیا دي. د هغه ځای معلم لیکي چې یو ملګری د رمضان صاحب چې 13 کاله بیعت کړی دی او هغوی تر خپله وسه د تحریک جدید او د وقف جدید چندم لیکلی وه او د کال د اختتام نه مخکې هغوی د وعدې نه 2 چنده زیاته ادایګي هم کړې وه. همدغه شان په یو بله موقع هغوی خپل د خاندان له طرفه یو پلاټ هم د جومات په نامه کړی دی او د کلي د نورو خلکو لپاره دا خبره ډېره د حیرانتیا ده چې چېرته هغوی اوسېږي او زه نه ورته په ټوکه کې دا ویم چې دا تنخوا داسې تادي کوي او خپل ټول مال به د دین په لاره کې ختم کړي. خو هغوی معلم ته وی چې حقیقتا چې هغوی د جماعت احمدیه کې شامل شوي دي نو د مال د قربانۍ اهمیت په مفهوم پوه شوي دي. چې کله نه هغوی د خدای پاک په لاره کې قرباني شروع کړې ده نو په کار کې ډېر برکت دی. خلک چې سم وایي خو اصل کې د کال دوران هغې ته په مختلفو ځایونو کې د نورو پلاټونو د اخیستو د 2 کورونو د جوړولو توفیق میلاو شوی دی او دا هر څه د خدای پاک په لاره کې د قربانۍ او د یو پلاټ د جومات په نامه کولو برکت دی. په دغه برکت په وجه شوی دی.
بیا د سیرالون یو واقع ده چې څنګه ایمان او اخلاص کې نو مبین ترقي کوي لګیا دی د هغه ځای لکه د پورټلوکو د هغه ځای مشنري جبریل صاحب لیکي چې یو نو مبای جماعت ته د وقف جدید په حواله تحریک وکړی شو نوی جماعت کم شوی دی د نو مبینو جماعت دی نو دغه دوران یو د لوی عمر ړنده ښځه د یو ماشوم په سهاره وي مال راغلم او دا وی چې ما خو سواده نه د لیکلې خو زه د 2000 لیون د وقف جدید چینل کې ورکول راغلی ما نو هغه لوکل مشنري ورته چې تاسو په خپل ولې تکلیف وکړو زه به راوخته زه به خپل راغلی وي نو هغه ولې جواب ورکړ هغه بوډای ښځه دغه جواب لګوري انپړه د بظاهره هغه دا وی چې خو دومره لګي پیسې ورکول راغلی ما هغه که تاسو راوخته وي کورته نو زه ټول ثواب په خپل خستل غواړم نو زه په خپل راغلی ما په ګرځېدو د آیوري کوسټ د سان پیدرو علاقې مبلغ وی چې یو ممبر دی د جماعت کولیبالی صاحب هغوی وی چې په هغوی پروژه کې ماته فون کړی و او د وقف جدید چندې باره کې رانه تپوس کړو نو ما چې آیا د روژې په میاشت کې چنده ورکول یا اضافه کول ضروري دي نو ما ورته وی چې په روژې کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم او د مسیح موعود اسلام وصوم دا و چې هغوی به زیات نه زیات د خدای پاک په لاره کې خرج کول او د دې اهمیت باره کې ورته وی چې د وقف جدید چنده او د طریق جدید باره کې ورته وی چې څنګه دا د اسلام د ارشاد په کارونو کې خرج کیږي او دا ورته چې فرض خو نه دي خو د خپل د حیثیت مطابق زیات نه زیات په د روژې په میاشت کې د مالی تحریکاتو کې برخه اخیستل پکار ده بهرحال په دې هغې چې مخکې به هره میاشت 100,000 فرانک په چنده کې ورکول دا لوز وکړو چنده به صرف د روژې په میاشت کې نه بلکې هره میاشت باقاعدګۍ سره د خپل چې کوم لازمي چندې دي هغې سره تیرې چې کومې لازمي چندې دي هغې سره 10,000 فرانک به هغوی په خاص طور د وقف جدید او تحریک جدید په مد کې به ورکوي او دا لوز هم کړی و چې انشاءالله د دې کال په اختتام به د دغه چندې پیسې زیاتولو کوشش به هم دوی کوي نو د خدای پاک په فضل د روژې نه پس تر اوسه د هره میاشت په آغاز هغوی په خپله فکر سره د لازمي چندې ورکوي حضور فرمایي چې د اسلام د اشاعت خبره ده د اخراجاتو خبره ده نو دلته به دا ووایم چې تیر کال خدای پاک جماعت له د 100 او د 80 جماعتونو د جوړولو توفیق ورکړی دی او دین علاوه 115 جماعتونه لا جوړیږي لګیا دي په افریقا کې همدغه شان 140 میشن هاوسونه کم شوي دي چې اکثریت په افریقا کې دی او 15 میشن هاوسونه لا جوړیږي لګیا دي دین علاوه چرته چې موږ په فوري طور میشن هاوسونه نشو جوړولی الته په کرای باندې ځایونه اخیستل شوي دي او د افریقې په ملکونو کې 211 میشن هاوسونه او مربي هاوسونه په کرای اخیستل شوي دي په نورو ایشیایي ملکونو کې هم 622 میشن هاوسونه په کرای دي نو حضور فرمایي چې بهرحال دا به ووایم چې عموما د وقف جدید د چندې زیاته برخه د افریقې په ملکونو کې خرج کیږي او د جماعت د تعمیر د جماعتونو د تعمیر چې کومه خبرو شوه نو دا کار هم دومره اسان نه وي د مخالفانو د مخالفت مقابله هم کول وي هر ځای کې خو په هر ځای کې د خدای پاک له خاطره دا ټول کارونه جماعت کوي لګیا دی او د خدای پاک لوزم دی د جماعت د ترقۍ نو ځکه د هغه خاص مدد هم شامل حل وي کونګو کنسایشا یو واقع به بیان د یو واقع د چا به بیان کوم د هغه ځین مبلغ لیکي چې دلته یو ځای دی بندورو الته 2 کاله شوي دي چې جومات جوړ شوی دی او د جومات د قیام هلته 2 کاله شوي دلته اوس د جومات تعمیر روان دی
نو هلته چې کوم سنیان مسلمانان دي هغوی احمدیانو له تکلیف ورکولو لپاره او په سرکاري زموږ د تکلیف ورکولو لپاره سرکاري دفترونو کې زموږ خلاف شکایتونه کولو کې هیڅ کسر نه پرېښی او چې کس عربی کامیاب نه شوه نو هغوی د قتل دمکۍ ورکول شروع کړي نو د دې د خو کامیابي ملاو نه شو خو د جومات د تعمیر کار جاري و او هلته یو احمدي ملګري چې د تعمیراتي کار نگراني کوي لګیا دي هغوی دا وایي چې جومات د تعمیر دوران یو ځل دلته د یونیورسټۍ یو پروفیسر دی چې عیسائی دی موږ له راغله او د جومات په تعمیر کې مدد کول شروع کړو نو دلته چې کوم احمدیان چې د لرې نه شګه راغسته نو هغوی سره یو ځای هغوی بیا په رړه باندې په ویلبارو باندې بیا هغه راکاږل او راوړه به نو یو طرف ته خو مخالفان خپل کردار لوبۍ لګیا دي بل طرف ته خدای پاک د غیر په ځینې هم کار کوي لګیا دی او نیک فطرته خلک هم دې طرف ته راځي بیا د کیمرون یوه واقع ده هلته نو داسې یو ځای دی چې د مسلمانانو اکثریت دی پکې یو ښار دی د ښار محله ده د دوله ښار هلته 2 کاله مخکې جومات قایم شوی اوس هلته جومات جوړیږي لګیا دی نو د علاقې د اډمنسټریټر طرف نه یو خط ملاو شو چې د جومات د تعمیر کار ودروي نو جومات کار ودرولو او په معلومولو خبر شو چې د مسلمانانو یو تنظیم دی چې هغې ګورنر صاحب ته ټولو عهدهدارانو ته متعلقه عهدهدارانو ته خطونه لیکلي دي چې جومات یو دهشتګرد جومات دی او د اسلام سره تعلق نشته نو ځکه د جومات نشي جوړولی دا چې کوم د اسلامي ملکونو پراپاګنډا ده نو هلته د دې مولیان زیو کوي نو هغوی ته هم دوی خطونه لیکلي وو نو دوی پخپله په دعاګانو کې مصروفه شو رابطې هم دوی کړې وې یو میاشت پس اډمنسټریټر موږ راوغوښتو خپل دفتر کې د مختلفو تنظیمونو چې کوم مشران دي او چیف امام او نور خلک هغوی هم راوغوښتي وو د مسلمانانو او یو رپورټ یې لوستل شروع کړو اډمنسټریټر د مسلمانانو په شکایت چې کم کار ودرولی شوی و نو هغوی دا وایي چې موږ خو دا ودرولی و خو موږ د کیمرون د مختلفو علاقو نه رپورټونه راوغوښتي دي نو جماعت احمدیه چې کوم دی هغه یو عالمي جومات دی او د 200 نه زیاتو ملکونو کې دا کار کوي لګیا دی او د 15 کالو راځي په کیمرون کې هم کار کوي لګیا دی او په کیمرون کې د نور ډېرو ځایونو کې جوماتونه هم جوړ کړي دي نو بهرحال دا هغې وی چې څنګه دیني خدمات دي ترسره کوي لګیا دي د دین علاوه د خدمت خلق کارونه کوي لګیا دي او ډېرو علاقو کې دي د صفا اوبو بورزم کړی دي او پمپونه لګولې دي د یتیمانو پرورش کوي لګیا دي د سبق په میدان کې د طالب علمانو علمی عملی میدان کې د مدد کوي لګیا دي همدغه شان د دهشتګرد تنظیمونو خلاف همیشه دي خبرې کوي جومات او د امن او د روادارۍ تعلیم ورکوي نو د دې جهاد د تورې نه بلکې د قلم جهاد دی دا ټوله خبرې هغې خلکو ته ووایي او دا هم ووایي نور چې کوم د مسلمانانو مشران دي نو هغوی هم د دې چې کوم سلطان دی هغه هم د دې په جلسو کې شاملېږي نو هیڅ وجه نه ده چې موږ د منې کو د جومات جوړولو نو دوی جومات جوړولی شي وی چې کله د دې رپورټ ختم شو نو څومره مسلمانان لیډران وو د هغه علاقې هغوی ودرېده هغوی دا وایي چې دوی کافران دي موږ دوی کافران ګڼو نو ځکه چې تاسو کوم دا رپورټ تیار کړی دی هغه تاسو موږ نه د تپوس نه بغیر جوړ کړی دی موږ دا نه منو نو په دې هغه اډمنسټریټر غوسه شو او دا وایي چې ما زه خپل د کار نه خبر یم او تاسو ټول د دې ځای نه لاړ شئ بهرحال بیا هغوی خاموشه شو او دې جومات ته وایي چې تاسو جوړ کړئ خپل جومات د جماعت احمدي چې کوم خدمات دي د هغې نیک اثر قایمیږي او هر عقلمند بیا هغه په دې مجبوري چې هغه د جومات تعریف وکړي د خدای پاک د رضا د ترلاسه کولو لپاره چې کله کار کیږي نو بیا خدای پاک د مددګارانو یو فوج هم راولېږي او پخپله د دغه مخالفانو چې کوم درولي خنډونه دي هغه لرې کړي څنګه د خدای پاک فضلونه زیاتېږي د دې به یوه واقعه بیان کړم د اپر ویسټ ریجن د غانا یو رپورټ دی هغه ځای کې وایي چې د تبلیغ په سلسله کې د 80 نه زیات بیعتونه ملاو شوي وو په یو کلي کې د جومات یو وړوکی شان د خښتو د کچه خښتو یو جومات و او زموږ کامیابۍ چې غیر احمدیانو کتې نو زموږ د جومات بالکل مخامخ یو پوخ او ښایسته جومات جوړ کړو
او د دغه جماعت په ذریعه زموږ د نوموبینو د ځان طرف ته د راړولو کوشش دوی کړی او یو څو کمزوري نوموبین تللی مو دغې طرف ته خو بیا وروستو جماعت هملته ډېر شاندار او لوی جماعت جوړ کو نو اوس د خدای پاک په فضل زموږ خپل ممبران خو راځي دي جماعت ته خو دې نه علاوه غیر همدین ډېر ګڼ شمېر کې هلته راتلل شروع شوي دي او زموږ جماعت خو د مزګزارو نه ډک وي او د هغوی جماعت بیخي خالي شوی دی یا ډېر کم خلک وي هلته د نوموبینو د تعلیم او تربیت لپاره هلته هر ورځ کلاسونه هم کېږي د خدای په فضل د جماعت په ترقۍ کې هر ورځ اضافه کېږي د خدای پاک په فضل ډېر واقعیت دي خدای پاک رښتونې لوزونه کړي دي او د حضرت مسیح موعود علیه السلام سره چې کوم لوزونه کړي دي هغه پوره کوي لګیا دی او غیب نه مدد فرمایي هغه موږ له موقع راکوي چې د دې د رضا د ترلاسه کولو لپاره د هغه په لاره کې خرج کړو چې د هغه د فضلونو وارثان شو خدای پاک دې موږ له توفیق راکړي چې موږ د هغه فضلونه جذب کړو حضور فرمایي چې اوس د روایت مطابق د تیر کال یعنی د 2021 د وقف جدید مختصر رپورټ وړاندې کړم سږ کال په جنوري کې نوی کال هم شروع شو د 2022 نو تیر کال رپورټ دا دی چې د خدای پاک په فضل دا چې کم کالو د 4 کالو او دې کې د جماعت د وقف جدید قرباني چې کومه ده هغه 1,12,00,000 پاونډز یا تقریبا 11.2 میلیونه وه او د تیر کال نه دا قرباني 2,20,000 پاونډ زیاته وه د دنیا حالات ته چې ګوري اقتصادي نو د خدای پاک په فضل دا یو ډېر لوی فضل دی او سږ کال هم د انګلستان چې کوم جماعت دی نو هغه د مجموعي وصولۍ په لحاظ په وړومبي نمبر دی او د پاکستان کرنسي چونکې پرېوتې ده نو ځکه د هغې پوزیشن خو ډېر لاندې شوی دی خو دې نه باوجود هغوی د خپله وسه ډېره قرباني کوي لګیا دی بهرحال د پوزیشن په لحاظ د انګلستان وړومبی نمبر دی بیا جرمني بیا د خدای پاک په فضل انګلستان ډېر ښه قرباني کړې ده سږ کال او ډېر فرق دی د جرمني او د انګلستان بیا په 3 نمبر باندې کاناډا بیا امریکا بیا هندوستان بیا استرالیا انډونیشیا بیا د مشرق وسطی یو جماعت دی غانا او بیا بیلجیم د سړي سر ادایګۍ په لحاظ په وړومبي نمبر امریکا ده بیا سویزرلینډ بیا انګلستان افریقې کې د مجموعي وصولۍ په لحاظ نمایانه جماعتونه چې کم دي نو په وړومبي نمبر غانا بیا موریشیس بیا نایجیریا بیا برکینا فاسو بیا تنزانیا بیا سیرالیون بیا لایبیریا بیا گیمبیا بیا یوګنډا او په 10 نمبر آخره کې بینین د خدای پاک په فضل د شاملونو شمېر هم 14,15,000 دی د انګلستان چې کوم 10 لوی جماعتونه دي د وصولۍ په لحاظ د هغوی پوزیشن دا دی اسلام آباد په وړومبي نمبر بیا فونهیم بیا ووسټر پارک بیا چیم ساوث بیا آلډرشارټ بیا برمنګم ساوث بیا والسال جلنګم ګلفرد یول بیا د مجموعي وصولۍ په لحاظ چې کوم وړومبي 15 ریجنونه دي نو وړومبی ریجن پکې بیت الفتوح په 2 نمبر اسلام آباد بیا مسجد فضل بیا بیت الاحسان بیا میډلینډز او د دفتر اطفالو په لحاظ چې کوم 10 جماعتونه دي نو اسلام آباد په وړومبي نمبر بیا آلډرشارټ په 2 نمبر بیا فونهیم روهیمپټن بیا ګلفرد یول میچم پارک بیت الفتوح والسال برمنګم ویسٹ د وصولۍ په لحاظ د جرمني 15 لوکل امارتونه هامبرګ په وړومبي نمبر بیا فرانکفرټ بیا ګراسګراو بیا ویسبادن بیا ډټسن باغ د وصولۍ په لحاظ وړومبي 10 جماعتونه رویدرمارک په وړومبي نمبر بیا روډګاو بیا نویز بیا رویدرزهایم مهدی آباد فرډبرګ ناو فلورنسهایم فراګنثال کوبلز او نیډا
د اطفالو په دفتر کې لومړي 15 ریجنونه دي: هامبرګ په لومړي نمبر، بیا هیسن، بیا هیسن ساوث ویسټ، بیا تاونسن، هنسن میټې، راین لینډز، فالز. د کینیډا چې کوم امارتونه دي د وصولۍ په لحاظ په لومړي نمبر 1، بیا کیلګري، بیا پیس ویلج، بیا وینکوور، برمپټن ویسټ. لس لوی جماعتونه چې د کینیډا دي هغې کې حدیق احمد په لومړي نمبر، بیا ملټن ویسټ، برډفورډ، ډرهم، ملټن ایسټ، رجاینا، اوټاوا ویسټ، وینیپیګ، هیملټن ماونټن، ایبرسفولډ. او د دفتر اطفال چې کوم نمایان امارتونه دي نو په هغې کې وان په لومړي نمبر، بیا پیس ویلج، بیا کیلګري، ټورنټو ویسټ، برمپټن ویسټ. د دفتر اطفال 15 نمایانو جماعتونه: حدیق احمد په لومړي نمبر، بیا برډفورډ، ډرهم، لندن، ملټن ویسټ. د امریکې 10 جماعتونه چې د وصولۍ په لحاظ میریلینډ، لاس اینجلس، ډیټرایټ، سیلیکون ویلی، بوسټن، آسټن، فینکس، سیراکیوز، لاس ویګس او فینچبرګ. د دفتر اطفالو په لحاظ لومړي 10 جماعتونه دي: میریلینډ، لاس اینجلس، سیاټل، اورلینډو، آسټن، سیلیکون ویلی، فینکس، فیشبرګ، لاس ویګس، راین. پاکستان کې د بالغانو په چنده کې لومړي 3 جماعتونه دي: لاهور په لومړي نمبر، بیا ربوه، بیا کراچي. او د ضلعو پوزیشن دا دی: اسلام آباد په لومړي نمبر، بیا فیصل آباد، گجرات، گوجرانوالا، سرگودا، ملتان، عمرکوټ، حیدرآباد، میرپور خاص، ډیره غازي خان. د مجموعي وصولۍ په لحاظ لومړي 10 جماعتونه دي: اسلام آباد ښار، ډیفنس لاهور، ټاونشپ لاهور، کلفټن کراچي، دارالذکر لاهور، ماډل ټاون لاهور، گلشن آباد کراچي، سمن آباد لاهور، عزیز آباد کراچي، علامه اقبال ټاون لاهور. د اطفالو د دفتر چې کوم 3 لوی جماعتونه دي نو لومړي نمبر باندې لاهور، بیا دویم نمبر باندې کراچي، بیا دریم ربوه. د اضلاعو کې د دفتر اطفال پوزیشن دی چې په اسلام آباد په لومړي نمبر، بیا سیالکوټ، بیا راولپنډي، سرگودا، فیصل آباد، گجرات، حیدرآباد، میرپور خاص، عمرکوټ او ناروال. غیر معمولي کوششونه کوونکي چې کوم جماعتونه دي نو ډریګ روډ، کراچي، نورپوره، لاهور، گوجرانوالا ښار، بیت الفضل، فیصل آباد، پېښور ښار، دہلی گیټ لاهور، کوټلی آزاد کشمیر او ننکانه صاحب. د هندوستان چې کوم 10 صوبې دي لومړي نو کیرالا، جموں کشمیر، تاملناډو، تلنګانه، کرناټکا، اډیسا، پنجاب، ویسټ بنګال، دلی او مهاراشټرا. د وصولۍ په لحاظ 10 جماعتونه: حیدرآباد په لومړي نمبر، بیا قادیان، بیا کیرالای، بیا پاټا پریام، کویمبټور، بنگلور، کلکتہ، کالیکټ، رشی نگر، ملیپلیام. د استرالیا چې کوم 10 جماعتونه دي نو میلبرن، لانګ وان، کاسل هیل، مارسټن پارک، ایډیلیډ ساوث، میلبرن، بیرک، پرث، پینریتھ، ایډیلیډ ویسټ او لوګن ایسټ. په بالغان کې د استرالیا جماعتونه دي: میلبرن، لانګ وان، کاسل هیل، مارسټن پارک، ایډیلیډ ساوث، میلبرن، بیرک، پرث، پینریتھ، ایډیلیډ ویسټ، بلیک ټاون او کینبرا. په دفتر اطفال کې د استرالیا جماعتونه دي: میلبرن، لانګ وان، ایډیلیډ ساوث، میلبرن بیرک، لوګن ایسټ، پرث، کاسل هیل، میلبرن ایسټ، ماونټ رایټ، پینریتھ او برزبن سنټرل. دا د دې پوزیشنونه دي. خدای پاک دې د ټولو قربانۍ کوونکو په اموالو په نفوسو کې بې انتها برکت واچوي. لوگن ایسٹ، پرتھ، کیسل ہل، میلبرن ایسٹ، ماؤنٹ ڈرویٹ، پینریتھ، برسبن سینٹرل. یہ ان کی پوزیشن ہے. اللہ تعالیٰ تمام قربانی کرنے والوں کے اموال نفوس میں بے انتہا برکت عطا فرمائے.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله